نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صدق الله العظيم سورة یاسین دویشتم پارا اولنی آیاتون دی دی سورت تا سورة یاسین ہوئی زکچی دا سورت پر سورو کی دا حروف مقطعات نا لفظ دا یاسین راغلی دی دا سورت مکی سورت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرتنا اڑان دی نازل شوی دی دا سورت پہ اعتبار دا ترتیبی قرآنی سراش پک دیرشتم دی نزول پہ لحاظ سرا دا سورت یو سلوی اختم دی پدی سورت کی پنزر کوعات دری اتیا آیاتون دی دی سورت مخی سورت سرا ربط او مناسبت دا دی چی دا مخی صورت پا آخرہ کی دا اللہ پاک قدرت بیان شو او دا دی صورت پا شروع کی دا اللہ جل شانہ قدرت بیانی یا دا مخی سور فاتر پا شروع کی دا اللہ پاک دا توحید دلائل بیان شو دا دی صورت پا شروع کی ہم دا اللہ پاک دا توحید دلائل ذکر کی گی یا دا مخی صورت پا آخرہ کی دا مشرکان و کافران و محلت بیان شو دا دی صورت پا آخرہ کی بہم دا مشرکان و کافران و محلت بیانی دا صورت یاسین دی دا دی صورت سے خاص فضائل دی چی نور صورتن تدا فضیلت حاصل نہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی سورہ یاسین دا قرآن کریم زردی حدیث مبارک کی راضی کم انسان چی سورہ یاسین تلاوت کی ددب اللہ پاک بخن کی بل نبی علیہ السلام فرمائی چی تاسو سورہ یاسین پخپل مڑو باندی لولے بل حدیث مبارک کی راضی چی کم انسان زن کدنوی او پدبانی سورہ یاسین الستلشی نددی انسان مرگ با آسان شی بل حدیث مبارک کی راضی سورہ یاسین چکم انسان یو پیرا اولستو اللہ جل شانہ بدمر اجر ورکی لکلس پیری چا قرآن کریم اولستو داغا صورت تی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا دنیا دا پیدائشنا 2000 کال اولان دی اللہ پاک دا دی صورت پخپل شان لائق قصر تلاوت اکو فرشتو چی دا کلام غوری دو اغیوی خوش قسمت دی ہر انسانان چاگئی بدا سورت او دا قرآن بہاگی تنازلی گی نو دا اغا سورت تی سورت یاسین الحمدللہ زمود مسلمانانو عموماً معمول داوی چی سہر کی سور یاسین تلاوت کی کم انسان چی دا سہرنا سورہ یاسین تلاوت کی اللہ پاک بیتا ٹول و رضی ضروریات پورا کی دا پکار دا چی انسان دا سہرنا سورہ یاسین تلاوت کی ماخامنا سورة واقعہ اور ماسوطن تبارک اللذی دیر زیادی پیدی کتابوں کی بیان دی دا سورہ یاسین اولنے رکوع کی دا قرآن کریم فضیلت بیانی گی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت بیانی گی دا قرآن کریم دا نازل دو مقصد بیانی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاک تسلی ورکی او دا دی مشرکان و کافران و قیامت کی اللہ جل شانہ عذاب ذکر کی چی دی تا منگ دا عذاب ورکو چی دا دی پا مری کی با منگ توقن واچو چی دا غا توق دا وجی با دی یو خوابل خواه کتل نشی
او سر به نیغ نیولی ښکته به نشي کتې دا د وجې د دنیا د تکبرنا او الله جل شانه با د دې او د مؤمنانو ترمنځ دیوال اوخي چې دی په تیاره باندې پاتې شي او دا کافران با هیڅ هم په نظر باندې دوی ته ناراضي او بل الله پاک فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې ته په قران کریم باندې هغه خلق او یروا چې هغه الله پاک نه یریږي او الله پاک د طرف نه دی ته د جنت او د مغفرت بشارت ورکا چې دی ته الله جل شانه بخنو کی او بیا الله پاک د خپل یو والي دلیل ذکر کوي چې مونږه مړی راځوندې کو نو فرمایي یاسین الله پیږي پمانا د دې حروف باندې والقران الحکیم قسم دی په دې قران محکم باندې انک لمن المرسلین یقینا تچیخ مخاطی د پیغمبرانو نه د لېږل شونا علی صراط مستقیم فلارا برابر باندې تنزیل العزیز الرحیم نازل دل د دې قران د غالب او رحیم کریم ذات د طرف نه دی لتنذر قوما ما انذر آباؤهم د پاره دی چې تو یری هغه قوم چې نه راغلي ما انذر آباؤهم چې نه دی راغلي د دې پلارانو ته يرون کې فهم غافلون پس دینا خبره دی لقد اقل قول فتاقیق سر ثابت د وینا د الله پاک د عذاب علی اکثر فاکثر د دی باندې فهم لا یمنون پس دی ایمان نه وروړي ان جعلنا فی عناقهم یقینا من غرزول دی پس ټونو کې غلالن توفنا فیل لقان پس دا دی مرور پوری فهم مقبحون تی پس دی با سرون اوچت سرون با دی اوچت کړي شي وختب نشکتی وجعلنا من بين يديهم سدا من بغیر دوران دین دیوال من خلفهم شاطر دین سدا دیوال باخشنه پس من غدیرا پټ پتیارو کې فهم لا يبصرون پس دی با اسهم نویني وسواء عليهم وبرابر پدی باندې انذرتم کته یریدیم لم تنزم یا تن یریدیلا فهم لا يؤمنون دی ایمان نرولن ما تنذر بشکته یرويستا په يرول باندې پیدا خلمنا وسو اتباع ذکر چې تابعداري کوي د قران وخشي الرحمن دی یریږي د رحمان ذات نه بلغیب په غیب باندې فبشر بذ تزير ورکا بمغفرة د بخنی واجر کریم د اجر د عزت من إنا نحن نحيي الموتى يقينا من قد وندكو ملي ونفسر ما قدم وآثارا من لكو غسل چدي ولان دي کړی دی وا قدمو چدي ولان دي لګلی دی وا آثارا مرستي سپریخ اعمالنا وكل شيء نحسنا في امام مبين او هر يوسف من محفوظ کړی دی په لوح محفوظ کې وضرب لهم مثلا اصحاب القريه مخکرکو کې د مشرکانو کافرانو انجام بیان شو اس په دې رکوع کې د مشرکانو کافرانو اعمال بیانېږي الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د یوې کلی د خلکو حالات بیانې چې ته د مکې د خلکو باندې هغه خلک د هغې خبر ورته بیان یو کلو چې د هغې نوم انطاکیه یا د شام یو ښار دیت الله جل شانه پیغمبران اولیگل دو پیغمبران اولیگل قوم تکذیب کو دریم اولیگل بیان قوم تکذیب کو قوم باندې الله پاک قحط راولو دی قوم دی پیغمبرانو ته نسبت کو چې دا قحط په منګه ستاسو د طرف نه راغی سپیروال او نحوست په قوم په پیغمبرانو باندې اورو پدې کلی کې دي پیغمبرانو مهنت کوي یو سړیو چې داغه د بوتانو عبادت کوي او یا کال یې د بوت عبادت کړو او هغه خپل باندې ترکانو د لرګو کار وکړو بیمار ډېر جاتو دی هغه ته دعوت ترکاوی او هغه تیز او یا کارونه بیمارم کچره ما ته شفا ملو شستا په دعا نو ایمان نور دی پیغمبرانو ورته دعا وکړه هغه الله پاک ایمان نصیب ایمان نصیب شو هغه بیا چې سمرا
پیغمبران ورته دعا وکړه صحت نصیب شو صحت نه بعد هغه ایمان نه وړو د به چې بیا څومره مزدوري کوله نو نیمه مزدوري به د الله پاک په لاره کې صدقه کوله او نیمه به خپله استعمال کې راوسته دې قوم د دې پیغمبرانو تکذیب وکړو اوس کوم پیغمبرانو نو د هغې په باره کې د علماو اقوال مختلف دي یو قول دا دی چې دا شمعون علیه السلام یوحنا او بولس دا درې پیغمبرانو دویم قول پکې دا دی چې دا د عیسی علیه السلام حواریینو دا درې کسان دریم قول پکې دا دی چې دا درې کسان صادق صدوق او شلوم یو قول پکې دا دی چې دا شمون یوحنا او بولس دا درې کسانو نو د ډېر زیات محنت وکړو لیکن قوم تکذیب وکړو کله چې قوم تکذیب وکړو دې سړي چا چې ایمان راوړو او د دې پیغمبرانو په دعا باندې هغه ته صحت ملو شو نو د دې قوم ته وی چې ای قوم تاسو دې پیغمبرانو تکذیب ولې کوئ دا خود الله پاک پیغمبران دي تاسو دې خبره اومنئ دا خو نیکان خلق دي مسلمانان دي تاسو د هدایت د پاره راغلي دي قوم دې سړي ته چې د ایمان وروړو د باندې ظلمونه شروع کړو دې دومره اوهو چې په وهلو یې دې شهید کړ او د خولې نه صرف دا یو کلمه ووتله اللهم اهد قومي یا الله زما دې قوم ته هدایت ورکړه دې نه پوهېږي تر دې پورې چې دا سړی شهید شو چې شهید شو الله پاک دا د مرګ نه بعد د زندګۍ هم تذکره کوي چې الله پاک فرشتو ته وایي چې جنت ته داخل شو مرګ نه بعد ستا کور جنت شو قبر ته الله پاک جنت کو د مرګ نه بعد دوی کاش چې زما دا قوم پیدا ما ته الله پاک بخنه وکړه ما ته د عزت ځای راکړه لیکن زما دا قوم نه پیږي په کار چې د ایمان نه وړي کله چې د قوم د پیغمبرانو تکذیب وکړو حبیب نجار د دې سړي نوم چې دې کله شهید شو دا غینه بعد الله پاک په دې قوم باندې یو فرشتہ راولېږله د عذاب فرشتہ په هغې ذریعې سره د قوم باندې الله پاک عذاب راوست ټول کلی قوم هلاک شو هغه فرشتي حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې د فرشتي د خار په دروازه باندې لاس کېښود یو आवाज یو او د فرشتي دا یو आवाज د وجنا د ټول قوم زړونه اوچودل او ټول مړ شو یو आवाज د فرشتي د وجنا قوم زړونه فلق اوچودل قوم مړ شو حبیب نجار شهید شو او قوم الله پاک هلاک کړ او بیا الله پاک پر قانون ذکر کوي چې مونږ یو قوم داسې نه هلاکو چې هغې څه نافرماني نه یې کړې نو فرمایي
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ وَتَبَيَّنْ كَدِي مَكِي وَالَ خَلْقُ تَعْيُ مِثَالَ دَكْلِ وَالَ خَلْقُ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ كَلَچِرَال دِي پیغمبران اذا ارسلنا الیہم اثنین ہر کله چمغلی گل دی دو پیغمبران فکذبوهما پس دی تکذیب کو د پیغمبرانو فعززنا بثالث فمن پس من مضبوط کړ دا پیغمبران پدری پیغمبر سره فقالو دی او انا الیکم مرسل یقینا ممتاز ته را لګل شي پیغمبران یو قالوا ويدي قوم انتم نه تاسو الله بشر مثلنا مگر زم پشان انسانان یو منزل الرحمن من شيء رحمان ذاتی سم نه نازل کړي نه تم الله تکذبون نه تاسو مگر درو جنگي قالوا ويدي قوم دي پیغمبرانو ربنا اي رب زمونږ عالم رب زمونږ فی ان الیکم لمرسلون یقینا من تاسو طرف تخامقار علی غلی شي پیغمبران یو وما علينا الا البلاغ المبين او نشتدي پمن باندې مگر رسول د دین ښکارا موږ د تخالیف پیغام رو رسول نور قبل ول داستا سکار دی قالوا ويد انا تطيرنا بكم يقين مغبت پالن سپتا سباندي لا لم تنتهوا کچرتا سمن نشید تبلیغ د دین د مهنتنا لنرجمنكم من بقى مقاتا سرجم کو ولي مسنكم من عذاب اليم مخامخ ورسول وبرسي تاسو من جانب نه دردناک عذاب قالوا دي پیغمبرانو تعالکم ماکم سپیر والستا سره خپل تړل دي ان ذکرتم کله چې تاسو ته نصیحت کړی شي بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو قوم زیاتی کوونکي تاسو خپل باندې ناکارې نو عذاب پتا سي امتحان پتا سوقات پتا سباند راځي تاسو د نحوست توجه وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى او راغي وسړي د اخر د دې خارنا چې منډي وهلي د دې سرینم حبيب نجار ترکان ته د ترکان قال دوی یا قوم اتبعوا المرسلین ای زما قوم تاسو تابعداریو کی د پیغمبرانو اتبعوا تاسو تابعداریو کی من دا چا لا يسالکم اجرا چې دین غواړي تاسو نه څه بدلا او مهتدون دي په خپل باندې هدایت یافته دي په هدایت باندې دي وما ليوسشوي دي زما د پار الله اعبد الذي چې زب عبادت نکوم دا غزاد فطرنی چې پیدا کړیم ویلې ترجعون دل الله پاک ته بتا ټول واپس کول شي اتخذ من دوني الهه زون اسم سوا د الله نور خدایان يرد الرحمن بذر کچری راډو کې رحمان ذات ما ته عذاب باندې لا تغني عني شفاعتهم شيئا نشر کولی شفاعت د دې بوتانو ته زمان اس قسم سے ولا ينقذون او نشدي اخلاص ولي مال د عذابنا اني ذل في ضلال مبين يقين پدا وخت زبيم په گمراه ښکار کې کنو خدایان اونیسم اني امنت بربكم فاسمعون يقينا ما رول دي په خپل لب باندې ما فاسمعون پستا زما خبر ووري او پیغام قبول کی قيل دخل الجنه دي چې کله شهید شو د تو ویل شو ته داخل شه جنت ته قال اويدي حبيب نجار د جنت د داخلي دون بعد يا ليت قومي يعلمون کاچ زما قوم فيدي د مرګ نه بعد حبيب نجار خبري کړي دي نو د مرګ نه بعد انسان کی طاقت وی حیات پکې وی جن پکې وی اگر چې دنیا والا خلق ته په نظر باندې ناراضي بما غفرني فسبب د دې چې ما تبخنو کړه ربي زما رب وجعلني من المكرمين او زوګر ظلم د عزت مند خلقنا وما انزلنا على قوم من بعد من جند من السماء او نازلهم په قوم باندې پس د من بعد پس د مرګ د دې کسنا من جند من السماء لا کر د اسمان او ما كنا منذرين او نيمن علالي ګن کې ان كانت نو د دې قوم د هلاکت الا صيحه واحده مگر یو چغوا فاذا هم خامدون پس ناګهان د دې چغې د وجدي مړ پراتو یا حسرتا علی العباد اے افسوس په بندگانو باندې ما یاتیم من رسول الله کانوا بی یساجون
نو راغلی دی ته هیڅ قسم پیغمبر مگر دی عادت د دیر چې دی پاغي پسې ټوکې کوي علم يروي دینه ګوري کما لکنا قبل من القرون سمرا ډیر وړاندې دی مونږ لا کړی دي انو ملهم لا يرجعون یقینا دی چې دی الیهم دی طرف ته لا يرجعون واپس نه دی راغلی وان كل لما جميع لدينا محضرون او نشته دی هیڅ یا یقینا ټول هغه څه جميع دا ټول لدينا محضرون من طرف ته حاضر کول شي دا حساب کتاب د پاره یا نشته دی هیڅ مگر دا ټول به زمون طرف ترا جمع کول شي و ان كلن لما او نشته دی هیڅ لما پماند الا مگر جميعا دا ټول لدينا من طرف تا محضرون حاضر ولی بشي وآية لهم الأرض الميتة أحييناها فمخی رکو کی دا اللہ پاک دا توحید دعوت بیان شو پس پدی رکو کی دا اللہ پاک دا توحید دلائل بیانی اللہ رب العالمین دا خپل توحید دلائل عقلیه بیانی دزمکی دا میوجاتو دا باغونو دا چینو او دا غی پیدا ذکر کی چی دا تاسو بخپل باندې خوری بیا بل دلیل دا خپل یوالی دا شپی ورز نور سپگمه او دا دی خپل اندازی دا ټول الله پاک مقرر کړی دا د یو الله پاک قدرت دی بل دلیل الله پاک د خپل قدرت ذکر کوي چې دا خلک په کشته کې سوارش او کشته ډکې او په دې باندې ډوبېږي نه او دې په کشته کې خپل ضرورت ته رسیږي غټه غټه سفر په کشتو کې په اوبو دریابونو کې کوي هغه سامان ور سره وی کشته ډکوي او دې باندې کشته ډوبېږي نه دا د یو الله پاک قدرت دی او بیا د مشرکان او کافرانو معمول سره عادت د دوی دا دی چې کله دې ته هر قسم معجزه پیغمبر وروړي دې دا غیر انکار کوي او د صدقې په باره کې کبي ته دعوت ورکړي شي چې تاسو صدقه وکړئ الله د پاره نو دی وی دا کافران چې مونږ پاغه چا باندې خوراک وکړو چې الله په خوراک نه دی کړو که الله مختلف خوراک به پکړو کړ مونږ په دې باندې صدقې نه کړو نو مالم نه لګي نیکی نه کوي او بیا دې مطالبه کې د قیامت برکله الله پاک فرمایي چې په دې باندې کله د قیامت راشي دا به یو چغي اولنې شپېلې او په دې وخت کې به دې دا طاقت نه لري چې دی بیا چاته وصیت کې خپل اهل او عیال ته واپس لاړ شي انسان چې مړ کېږي نو وصیت موقع کوي خو چې کله قیامت راځي د وصیت دا موقع به بیانې خپل کور ته واپس داخله بیان شي چې کوم زیاده عملته عمري نو فرمایي وآية لهم الأرض الميتة او يونخا دردي د پاره د الله پاک د وحدانیت مړز مکر احینا چې مونږه ژوند دې کو اخرجنا منها حبا فمن يأكلون امون لو باسو د دینه دانی پس باز د دینه دی خري وجعلنا فيها جنات من غدل فذما كبان باغنا من نخيل تكجر وانا بنت انغور وفجرنا فيها من العيون امون روان کړي په ځمکه کبان دي چې نه دی ګل من صبرې د پاره دي چې خوراکو کې د میوه د دینه معاملت دي او دا سيزونه داسې چې دی په خپل لاسونو باندې کې سکار نه دي کړی افلا یشکر دی شکر نو باسي سبحان الذي پاک الله پاک غزاد خلق الازواج الله چې پیدا کړی ټول جوړي مما دا سنا تم بتلردو چې زرغونی یزمکه منه پسند دي د نفسونه مال علم دا غسنه چې دوی نه پیږي وایت الله ملل یو نه خالي د پاره د الله پاک د قدرت شپه نسلخ منه النهار چې مونږ راکا ګودي لرا دروازه نسلخ منه مونږ راکا ګود د شپې النهار ورځ پیدا هم دې مون پس نه غان دي په تیار کې پاتې شي
ورځ وي ورستې راکه ګوده شپې نه شپه پې راشي نو تیاره شي والشمس تجري لمستقر لها او انور دا جاری دی روان دی په خپل ځای لاره باندې برابر ذلک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د غالب او پې ذات والقمر قدرنا سپوږمۍ موږ اندازه کړې د مناظر دپاره خپل منظرونه حتی تر دې پورې عاده چې دا وګرځي کالعرجون القدیم په شان ده لختي او په شان د چوکۍ د زړې کجوري کمزوري للشمس ينبغي لها ندين ور د پان ندين ور مناسب د دې د پالن تدریک القمر چراغی د کیس پګمه ولل سابق النار او ندي مناسب د شپې د پاره چوڑان دیواری کې پرز باندې او کل فی فلک یسبح او هر یو د دین په خپل اندازه باندې روان دي جاری دي وآیت لهم خاطر پاد قدرت ان حملنا ذرت جقنا من دیو چتو ذریت اولاد د دی فی الفلک المشحون فدکا کشته کې وخلقنا لهم من مثل ما ركبون پیدا کې د دې لپاره پشان د کشته ما اسه يرکبون چې دی باغ باندې سور لیکي وان نشاء نغرقهم کچره مونږ اوختي مونږ غواړو مونږ بغیر کو دي فلا صريخ لم نبدي د پاره فریاد اوریدون کې ولا هم ينقذون نبدي اخلاص ول شي د عذابنا الا رحمتا منا اذا مگر رحمت زمون جانب نو متان او اسباب د فیدی د لاهین ته د نیټه پوری واذا قيل متقر کله چې دي ته ویل تاسو یې ما بین ایدیکم دا عذاب نه چې تاسو وړاندې راځي او ما خلق مس چې تاسو مرست راځي لعلکم ترحمون د پاره دې چې پتا سو باندې رحم وکړي شي وما تاتیم من آیات ربهم اندرازي بیتا دا نخو د قدرت د رب د دوی الا كانوا عنها معرضين مگر دي داغي نه راز کی و اذا قيل ما في قل ما ذكر الله هر کله چې دي ته ویل تاسو صدقو کی دا هغه مال چې الله پاک تاسو ورکړي قال الذين كفروا يا کسان چې کافرون دي الذين امنوا مؤمنان مبارکي انو طعم من لو يشاء الله اتمه من طعام ورکو چا تک الله پاک وختي خور کړي به طعام ان تم نه تاسو الله په ضلال مبين مگر په گمراه ښکار کی ويقولون وإذا كافران متى هذا الوعد كلا وإذا وعد القيامة إن كنتم صادقين كجرتا سرشتني ما ينظرون إلا ساعة واحدة انتظار نكي مگر دا یوی چغید اسرافیل علیہ السلام تا خودم چینی سی ودوی لرا ومیوقی سی ودوی بر خبر منش کی جگڑی گئی فلا يستطيعون توسيتنا الپدا وخی ودی طاقتنا لري د وصیت کول ولا الى آل مرجون او نو د خپل اهل ته واپس ونفخ في الصور فمخکی رکوع کی د قیامت وعده بیان شو اوس په دې رکوع کې د قیامت وقوع بیانې کله چې اسرافیل علیہ السلام اول شپېلې وي هغه نه بعد بسلويخ کاله دا ټول خلق مړ شي دا غي نه بعد بسلويخ کاله بعد به اسرافیل علیہ السلام الله پاک را ژوندې کی او دا اسرافیل علیہ السلام به بیا شپېلې وي او دا خلق با دوباره را ژوندې شي د خپل قبرونو نه به را پاسي دی با افسوس کی چې مونږ چا را پاسو دی ته ویل شي چې دا هغه وعده چې تاسو سره الله کړی و چې د مرګ نه بعد ژوند شته او پیغمبران هم تاسو ته رښتیا ویل ګوره دغه تاسو د قیامت نه پاسې دي او دا د قیامت ورځ په هیڅ چا باندې به ظلم نشي کولی بیا د جنتیانو نعمتونه په جنت کې په مؤمنانو باندې به سلامونه وي او په قیامت کې به الله پاک د مؤمنان او مجرمان د یو بل نه جدا کړي الله به اعلان کوي یو بل نه جدا شي او بیا به आवाज شي ولې تاسو ته مانوي د شیطان مرګتیا مکوي زما عبادت کوي او دې شیطان په تاسو کې ډېر خلک گمراه کړي تاسو کې عقل خپل نو زئی جهنم ته داخل شي په دغه ورځ باندې بددي کافرانو مجرمانو په خلو باندې مهرونه ولګيږي د دې اندامونه په لاسونه دا بغواهي شروع کی الله پاک فرمایي چې دا ایمان من اختیاري ګرځولې دي جبري مون نه دي ګرځولې کچره مونږ وختي نو د دې سترګې مو ختم کړې او دی با په دې نه غلاره باندې روان دي
لیکن ایمان جبری نه دی ایمان اختیاری دی دیتا مون اختیار ورکړي ایمان وروړي پنه غلار لاړ شي کنه وروړي پکا غزي او بیا الله پاک فرمایي چې کچره مونږ وختین مونږ به دی مسخه کړو په خپل زین باندې دی به طاقت نه لرند واپس یو نه په دغه ځای کې تتللو لیکن مونږ دې ته مهلت ورکړ نو فرمایي ونو بیغا پی سوریو کو کی بو حلیش پش پیلے گی پیدا میرا ذات پر ناگہان دی بد خپل قبر نیلا رب قلب طرف ينسلون نوزی من دی بوہی قالو دی بو ویدا کافران یا ویلنا ای افسوس پمو باندی من باتنا من مرقدنا چارا پور تک منگا دمنگ د قبرنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون دی تبویری دا وعده چې رحمان ذات کړی دو رښتیا ویلي پیغمبرانو ان كانت الا صيحه واحده نبيدا واقع مگر یو چغوي پیدا هم جميع لدينا محضر پرنګان دی بټول زمو طرف ترجمه کولی شي فاليوم پسنن لا تظلم نفس شيئا ظلم بنشکول پیسې او نفسان دي ظلم بنشکول پنځ باندې اس ولا تجزون الا ما كنتم تعملون او تاسو په بدل نه ملاويږي مگر دا چې تاسو کوم کړی ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون يقينا خاوندان د جنت نن په خپل مشغولتیا کې خوشاله اموازان فی ظلال علی الارائک متکئون دوی او د دې بیان به پسور کې په تختونه باندې تکیا لګون کې ناشتي لون د دې د پاره به وی بیا په دې جنتونو کې فاکهتن میوه ولهم ما یتهون دې د پاره باسي چې سیدی خوخی نو په جنت کې چې جنتی سخوخي الله پاک به جنت کې اور کوي سلام قولا من رب الرحیم په دې باندې به سلام وی وینا د رب رحم کوون کې ذات د طرف الله پاک به سلامون را لېږي وامتاز اليوم ايها المجرمون او جدا شواز بوش اے مجرمان علم عدلكم يا بني ادم الله تعبدوا الشيطان ايما حکم نو کړی تاسو اولاد آدم علیہ السلام چې تاسو عبادت مکوئ د شیطان انه لكم عدو مبين يقين دا تاسو کار دشمن دي وان يعبدوني هذا صراط مستقيم او تاسو یواز ما عبادت کی دا برابر لار ده ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فتغسر د گمراه کړي پتا سو کی ډیر خلق افلم تکون تقن تاسو اخن لري هذه جهنم التي كنتم توعدون دا جهنم دي چې تاسو وعده کول شي اسلام اليوم تاسو وعده کول شي اسلام اليوم ما كنتم تکفون تاسو داخل شنن بس دي جهنم تاسو سبب د کفر تاسو اليوم نختم على افواههم ننوز بمور لګو په خلود دي باندې وتكلمنا دي او خبري بکوي زمون سره دي لاسونه وتشهد جرم وي ورکې دي خپل بما كان يكسبون فسود کارون دي ولو نشاء کچره مونږ وختي له تمست على اعين مو ختم کړی د دې سترګې پسته وقصرات دي وړاندې کی پلار باندې دی وړاندې والے کړو پلار باندې فانا يبسنو پچرت دي لیدل کولی شي ولو نشاء لمسخنا ولا ما كان مكانتهم کچره مونږ وختي لا کچره مون اورواړو مون به مسخه کو دي په خپل ځایونه باندې فمستطاعوا مديا ندی به طاقت نه لري دتلو ولا يرجعون ان واپس ومن نعمر نكس في الخلق فلا يعقلون فمخکې رکوع کې د قیامت پرځ باندې د دې مشرکان او کافرانو انجام بیان شو اوس په دې رکوع کې د مشرکانو کافرانو د قیامت نه انکار ذکر کی الله جل شانه فرمایي چې زمونږ د قدرت دی چاله مونږ عمر ډیر ورکو چاله عمر کم ورکو نبی علیہ السلام یادی چې د تمنګا شعرونه ندي خودلې کافرانو بیادو د قران د پیغمبر علیہ السلام شعرونه دي الله فرمایي پیغمبر علیہ السلام شاعر ندي یا د قران کریم صداقت او مقصد ذکر کی قران د الله پاک یو نصیحت دی په دې باندې پیغمبر علیہ السلام هغه څوک یې روا چې هغه ژوند دي نه مراد مؤمنان دي او د الله عذاب په کافرانو راځي بل پدې مخلوق باندې الله پاک خپل انعامات ذکر کړي د دې لپاره موږ ساوي پیدا کړی دي دې ته وخی خوري دې ته پی خوري دې پاغه باندې سورلی کوي او د دې باوجود دا کافران سوا د الله بتانو ته عبادت کوي
دا ثبوتان چیز قسم فائدہ پکې نشته. بیا نبی علیہ السلام ته الله تسلی ورکړي، پیغمبر علیہ السلام کړه کافرانو ساده نبوت نه انکار کوي، په دې خپکیږي ما الله پاک په دې پیږي. بل الله پاک د انسان خلقت ذکر کوي چې په ابتدا کې منګه د یوې نطفه نه دی پیدا کړی دي، او دې بیان دا مرګ نه بعد د ژوندۍ په باره کې جګړه کې جګړالو. او یو کافر نظر ابن حارث هغه یو اډو کې زوړ را واغشت لاس کې معده کو، وای دا اډو کې وسو کرا ژوندۍ کې واپس الله پاک آیت نازل کړ دې کافر تو وایا چې څنګه اول ځل پیدا کړي دا شان الله تعالی بیا را پیدا کړي، دا اډو کې الله را ژوندۍ کړي. چې تاسو پیدا کول الله پاک ته ګران نه دي، آسان دي. د یوې شنې اونې نه تاسو ته اور در کولی شي، د ځمکې نه تاسو دوباره نشي پیدا کول. نو فرمایي ومن نعمره نكسه في الخلق، او چاته چې موږ عمر ورکو ډېر نو نکسو فی الخلق، نو دې موږ واپس کو په مخلوق کې، یعنی کمزوري کو. د اعلی صفت نه ادنا ته واړو، اول نه ماشوم وي بیا ځوان شي بیا بوډا شي، په بوډاوالي کې واپس بیا ماشوموالي صفتونو ته لاړ شي. افلا یعقلون دې عقل نه لري. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، او موږ نه دي ښودلی پیغمبر علیه السلام ته شعر، او نه دي مناسب د لپاره شعرونه، ان الا ذکر و قرآن مبین، دا قرآن مگر نصیحت دی او واضح قرآن دی. لینذر من کان حیا، د پاره دی چې تو یې پیغمبر علیه السلام هغه چاله چې هغه ژوندی دی مسلمان دی. القول الکافر ثابت ده الله پاک وینا د عذاب په کافرانو. اولم يروا دي نه ګویا نه خلقنا لهم یقینا پیدا کړی دوی د پاره ما دا اصل عاملت ایدینا معامن چې جوړ کړی دی مونږه بغیر د شرکت نه انعامن ساروی فهم لها مالکون، پر دوی داغه مالکان دي. وذللنا لهم دا تاریبون تابع کړی د انسانانو، فمنها رکوب ومنها یاکلون، بعض د دې باندې دي سلی کی بعض نه خوراک کی. ولهم فيها منافع ومشارب، د دوی لپاره په دې سارو کې فائدې دي لکه وړې ته اخلي وخت ته اخلي، ومشارب او سکل دي ځان له پیو بروړي په ته اخلي. افلا یشکرون دي شکر نو باسي. واتخذوا من دون الله، او دین ولی دي کافران سوا د الله الهتن خدایان لعلهم ينصرون، د پاره دي چې مدد وکړي شي. لا يستطيعون نصرهم، حقیقت دار چې دي دا خدایان طاقت نه لري د کافرانو د امداد کولو. وهم لهم جند محضرون، او د دې دا خدایان د دې د پالش کړي محضر حاضر کړي شي په جهنم کې. فلا وهم لهم جند محضرون، او د دې د پاره بلشکري وي حاضر ول په جهنم کې. فلا يزن قولهم، هم جندنه کې تعالی پیغمبر علیہ السلام دي مشرکان او کافرانو وینا چې ساده نبوت انکار کوي. ان نعلم ما يسرون وما يعلنون، یقینا په جنت تاسو چې دوی پټه څه چې دی ښکار کوي. اولم ير الانسان نه ګوري انسان ان خلقنا من نطفه، یقینا پیدا کړی دي د نطفه نه پیدا وقسیم مبین پر نه غاندې جګړالو کار دي په قیامت باره کې. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، او دی بیانې زموږ د پاره مثال او د هر کړي خپل پیدایش. قال دی وای من يحيي العظام ويرميم، څوک به ژوندۍ کې دا ډکه دا خوري زری زری. قل تو فرمایا يحييها الذي انشا اول مره، ژوندۍ کوي بدیر الله پاک هغه ذات چې په شروع کې پیدا کړی اول ځل. او بكل خلق عليم، او الله پاک په خپل هر مخلوق باندې پیدا. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نار، الله پاک هغه ذات چې ګرځولې ساز پاره د شنه اورنه اور. فإذا أنتم منه توقدون، پس داغان تاسو د شنه اونې د دې اور نه تاسو اور بلوي. اوليس الذي خلق السماوات والارض، اينه دي الله پاک هغه ذات چې پیدا کړی اسمان او زمکه به قادر علی بدی باندې اي خلق بنتهم چې پیدا کې په شان د دې مخلوق دوباره بلون الله قادر هو الخلاق العليم، او الله پاک بهترین خالق او ذات. انما امره يغنكم د الله پاک یو کار ته اذا اراده شر کړ چې اراده کې یو کار ته ان يقول له كن فيكون، الله پاک فرمایي کن موجود شا فیکون، بس آکار موجود شي. فسبحان الذي، پس پاکی دا اللہ پاک آغازات دا پارا بیدی چی دا غا پی اختیار کی ملکوت کل شی بادشاہی دا ریوسیز دا الیه ترجعون، دی اللہ پاک تبتا سٹول واپس کوئی شی.